دویمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وإذا وعده اخلفه، کله چې دی څه وعده کوي نو دی به خلاف کوي، وعده به وکړي بیا به هغه ماتوي. ګوره شریعت په هر شي کې گنجایش پرېښی دی. تا یو خبرې چا سره وعده وکړله چې تا له زه پیسې را کومه، تا سره زه رشته کومه، تا سره زه پلانکې څه وعده دې ورسره وکړه، وروستو هغه ماتوي، نو شریعت هغه دا گنجایش پکې ایښی دی. که هغه وخت کې ستا زړه کې خلوص و چې دا کار زه کوم، خو وروستو درته چا ووایي چې سړی دې سړي سره رشته کوي نو دې کې دا نقصان دی، یا دې سړي له ته دا پیسې چې دی نو هغه ورکوي، تا ویلې زه ورکوم، ګوره دی بیا قرض واپس چې دی نو نه ورکوي. ستا هغه وخت سره منافقي مقصد چې دی نو هغه نه و، خو دغه د رښتیاو خیال دی وکړه، وروستو درته پته ولګېدله چې دا دې خبره کې نقصان دی، نو شریعت دا وایي چې دا وعده خلافي دا په دغې کې نه راسي. دا هغه ده چې کله ورسره ته خبره کوي نو صرف هغه پاسایي، نور زړه کې دا خبره هغه نشته دی چې ته سبا راشه او زه به دا چلو کوم، زه به دا چلو کوم، هغه له تاثر ورکړي، هغه سره وعده وکړي او صرف د هغه پاسول دی مقصدي. نو دغه د وعدې په وخت کې چې کوم دغه خلاف ورزي په زړه کې پرته وي، دا د نفاق علامه ده، د دې نه ځان ساتئ. او دغه نقصان دا ګورې موږ په دې الیکشنو کې کوو. دا امیدواران چې دی نو هغه راځي چې کوم خلق ولاړي، دا یو سیاست خلقو جوړ کړی دی چې وایي څوک چې دی نو خفه کوئ مه، نو هر یو سړی هغه چې دی نو راځي او خلق ورسره هغه وعدې چې دی نو کوي، نو بیا په هغه وخت کې هم په زړه کې دا نه چې زه به دله ووټ ورکومه یا زه به دا وعده پوره کومه، خو صرف د هغه پاسول هغه چې دی نه مقصدي، نو دا ګورې د نفاق علامه ده. نو هغه چې راغی تا ته وینا وکړله نو دې کې اسانه خبر هم شته دی چې ښځې تاسو خو خپل منشور پیښ کړه، خپله خبره پیښ کړه، موږ به کینو او موږ به خپله جرګه وکړو، خپله مشوره به چې دی نو وکړو، نو هغه به تا ته وایي چې نه ته فوراً ماته چې دی نو اوس خبره چې دی نو کوه. نو ګوره ګناه نه که ځان بچ کوي نو د هغې سل طریقې دي، د ګناه نه د هغې نه پې سړی هغه چې دی نو ځان هغه بچ کولی شي. نو دا نقصان دا هم ګورې د الیکشن دوران هغې کې د خلقو نه کېږي او خلقو له تاثر ورکوو، تمه ورکوو، وعدې چې دی نو کوو او بیا وروستو هغه وعده نه پالو. دغه شان امیدوار هم خلقو سره وعده کوي، تا سره به دا چل کومه، تاله به دا کومه، تاله به دا کوم، که ونه ګټي نو ټیک ده، لیکن که وګټي نو بیا هغه واده ورسره کم ځي. ډېر خلک هغه داسې وي وګوره دا خو به زه دله وکړم، ولې که دا کار نه نو زما خو دومره جایداد شته، دومره مال شته، دا تاله زه د خپل جیب نه کوم، ولې چې بیا چېرته ازمیښت پې وکړئ، که ډېر مالدار یې ډېرې پیسې ورڅخه الیکشن وبېلې بیا لاړ شي وایي ما سره سړک وکړه که نه، یا ما له ټرانسفارمر چې دی نو واخله، یا ما له چې دی نو دا کار چې دی نو وکړه پلانکي افسر څخه لاړ شه. نو هغه هم دغه شان په دروغو کې چې دی نو دغه یې لګیایي او دلته دا ووټر دا هم، نو د دې نه به هم ځان هغه ساتئ.